د قیامت په علاماتو کې شپږ موږ ذکر کړي وو. اووم نمبر د تاتاریانو سره جنگ کېدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما، تر هغه پورې به قیامت نه راځي چې تر کومه پورې تاسو د یو داسې قوم سره جنګ ونه کوئ چې د هغوی بوټان د هغوی څپلۍ به دا به د هغه چمړو نه وي چې ویښتو والا چمړی وي، او داسې قوم سره تاسو جنګ وکئ چې هغوی به سره مخونه وي، واړه واړه سترګې به وي، او د هغې به چیتې پوزې وي، او د هغې مخونه به داسې غوښې والا مخونه وي. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی. دې ته اشاره ده د تاتاریانو سره د جنگ کېدلو. او دا جنگ دا د تاتارۍ دا فتنه چې کوم دی دا په شپږمې صدۍ په آخره کې او د اوومې صدۍ په شروع کې راغلې وه. دا داسې فتنه وه چې مسلمانان یې داسې ختم کړه چې خلکو ویل چې مسلمان به د نه پس بلکل پیدا نشي، ختم بشي. دا داسې قوم چې کله هلاکو خان حمله وکړله نو دا د دریای دجله چې کوم وه دا مکمل د وینو نه ډک شو، دا مکمل وینه وه. او دا داسې جنگ چې کله مسلمانانو دلته یو پولو هغه مات کو نو دی هلاکو خان د کافرانو چې کوم تاتاریانو دا د دمشق او د بغداد دا ټول کتابونه چې څومره کتابونه دا ټول په دریای دجله کې واچول او په دې باندې خپل اسب چې کوم دا روان کړ. دا داسې جنگ تیر شوی دی د شپږمې صدۍ په آخره کې او د اوومې صدۍ په شروع کې. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث مبارک دی چې تر هغه پورې به قیامت نه راځي چې تر کومه پورې داسې یو قوم سره جنګ ونه شي، او دا اووم نمبر علامت دا هم تیر شوی.